د بېنظیرې روپۍ 10,500 روپۍ چې دي دا به د کل نه شروع کیږي او ډاینامیک سروې چې دی دا به د کل نه شروع کیږي او کومو کسانو ته چې د 8171 نه میسج راغلی چې تاسو خپل رجسټریشن وکړئ نو هغو له څه کول پکار دي او کوم چې نوي کسان دي او رجسټریشن کړئ او هغه وایي چې تر اوسه پورې زموږ روپۍ رانغلې نو دا ویډیو چې دا د هغو لپاره ده چې پوره یې وګوري بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته رسي بل دا لایک شیر کمنټ چې دی دا پرې نو دا د ویډیو له چې دی دا لازم ورکوئ نو ځینې کسان دا تپوس کوي ځکه د اختر چټیان دي نو ځینې کسان وایي چې د بېنظیرې د روپۍ چې دي دا به دوباره د کل نه شروع کیږي لکه 10,500 روپۍ چې دي دا موږ ته د کل نه ملاویږي نو 10,500 روپۍ چې دي دا به د سبا نه چې دی دوباره به شروع کیږي او تاسو خپل روپۍ چې دی دا راغستی شئ کومو کسانو ته د 8171 نه میسج راغلی چې ستاسو روپۍ چې دي دا راغلی دي نو تاسو لاړ شئ او خپل روپۍ چې دی دا راواخلئ خو دې ځل کمې روپۍ چې دي نو دا په کیمپ سایټ کې ملاویږي کیمپ سایټ ته به ځئ او هلته کې به تاسو خپلې روپۍ چې دی دا به راخلئ ځینې کسان وایي چې دی دا ډاینامیک سروې چې دی دا به د کل نه شروع کیږي نو ډاینامیک سروې چې دی هغه هم د سبا نه شروع کیږي ځکه چې سبا نه چې دی سرکاري چټیانې چې دي هغه ماتیږي نو تاسو به خپل رجسټریشن چې دی دا به هم کولی شئ که کم نوي کسان نو نوي کسان چې دي هغه هم خپل رجسټریشن کولی شي او کومو کسانو ته چې د 8171 نه میسج راغلی دی چې تاسو دوباره اندراج وکړئ نو هغه هم خپل اندراج چې دی هغه کولی شي او دوباره خپل سروې چې دی دا کولی شي خو په دې کې ځینې نوي کسان داسې دي چې هغو رجسټریشن کړی دی او هغه وایي چې تر اوسه پورې موږ ته هغه روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې زموږ د رجسټریشن چې دی 8 میاشتې د کاله پر وشو خو موږ ته هغه روپۍ چې دي دا نه دي میلاو شي نو موږ تاسو ته په هره ویډیو کې وایو چې لاول خو تاسو خپل اهلیت چې دی دا چک کوئ که تاسو اهل یې نو دا روپۍ به درته میلاویږي که تاسو اهل نه یې نو دغه روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي که تاسو رجسټریشن کړئ نو بیا هم دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي ځکه کم کسان چې رجسټریشن وکړي دا ټولو ته دا روپۍ چې دي دا نه میلاویږي دا کمتر کسان ته چې دی دا روپۍ میلاویږي چې کم کسان غریبانان نو هغو ته میلاویږي مالداره خلک چې دی هغه د دې نه لر کوي نو تاسو خپل اهلیت ګورئ نو دې قسط کې خو به تاسو ته دا روپۍ چې دي دا نه میلاویږي خو په راتلونکي قسط کې چې دی دغه روپۍ به تاسو ته میلاویږي ځکه زاړه کسان چې دي هغه به دې ځل له دې پروګرام نه چې دی هغه به وکاږي کومو کسان ته چې د 8171 نه میسج راغلی او هغه ته وایي چې تاسو رجسټریشن وکړئ نو هغه خپل رجسټریشن چې دی دا لازم دی وکړي که هغه خپل رجسټریشن ونه کړو نو هغه به د دې پروګرام نه چې دی هغه به وځي بل چې د 2 کالو پورې چې دی هغه به بیا دوباره خپل سروې چې دی دا به نشي کولی نو که تاسو ته راغلی او تاریخ یې درکړی نو تاسو لاړ شئ او خپل رجسټریشن چې دی دا وکړئ که تاسو اهل یې نو په راتلونکي وخت کې چې دی دغه روپۍ به تاسو ته میلاویږي که ستاسو مالي حیثیت برابر شوی نو دا روپۍ چې دی دا به تاسو ته نه میلاویږي او د دې پروګرام نه چې دی تاسو به وځئ ځینې کسان وایي چې موږ دا سروې وکړو نو موږ ته به دا روپۍ میلاویږي نو دا سروې د دې لپاره دی چې هغه ستاسو مالي حیثیت چې دی دا ګوري که ستاسو مالي حیثیت ښه شوی نو تاسو به د دې پروګرام نه وکاږي او که تاسو غریبانان یې نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي خو کم کسان چې د دې نه وځي ځکه چې هغوی دوباره دا سروې د دې لپاره کوي هغوی چې دا زاړه کسان چې دی دا ته موږ وکاږو د کومو چې مالي حیثیت برابر شوی نو هغه به وځي او کم نوي کسان چې رجسټریشن کړی دی او په هغې کې کم غریبانان نو هغه غریبانان چې دي هغه به دې پروګرام ته چې دی هغه به رادننه کېږي نو د سبا نه تاسو خپل سروې هم کولی شئ او د کومو کسانو ته چې دا روپۍ د مخکې نه میلاوېدلې او اوس ورته د 8171 نه میسج راغلی چې ستاسو 10,500 روپۍ راغلي نو د سبا نه تاسو خپلې روپۍ چې دی دا هم راغستی شئ